بادشاه وکنه هغه راتلو د جمعې منځله یو ورځ خطیب صاحب هغه ولاړلی او دا سوچ کوي چې بادشاه سلامت هغه قرآن غي دا اوسنۍ خبره ده تفصیل سره دا واقع تاسو ته ما کړی بادشاه سلامت هغه رانغی جمعات د خلک لیټ شو خلکو دا خبره کوله چې بادشاه سلامت هغه خو راتلو او جمعې مونځ کې به حاضري کوله او دا مونځ به مونږ لږ شان لیټ کو امام صاحب دا خبره کو ټولو ته انتظار او چې هغه د بادشاه سلامت راغی کنه ولته د مانځه انتظار کو بادشاه په اخري سب کو درو ځان مونځ کوي ځان مونځ کوي خلکو مونږ نشو کولای بادشاه سلامت راغی دغه د منبر ته وخته او دوی چې ډېر بې غیرت خلک ډېر پریوتی خلک دا تاسو کوم پروتوکول مال راکو کنه وای دا په مونږ کې فرعونیت پیدا کی څه پیدا کی فرعونیت پیدا اعظم والد صاحب کله چارندام به کو کنه چارندام چې د سټیم بل سي نیم منټ پاتې خو شا کنه چاته به आवाज کوي تاسو مونږ کوي راغه شاته بوله بس کی ځکه ته صبر کو شیخ صاحب راضي او صبر کو حضرت صاحب راضي مفتی صاحب راضي او ډاکټر صاحب راضي او پلان کې صاحب راضي کمشنر صاحب راضي او وزیر صاحب راضي او منسٹر صاحب راضي او پلان کې راضي پلان کې دا خدایان خو دې خلکو نه تاسو جوړ دا به ټیک ټاک داخله تاسو کته خدایان نه جوړو چې تاسو دومره پرې وته چې د خلکو ته خپل خدایان وي اوس ته باندې غلو وکيو بس ټینګ شوی دا کې خدای خو زموږ سره پیاو دی بس زموږ په عالم کې اوسره پیاو دی بس